د مټرو فصل د خیبر ضلع تحصیل باړې قبیله کاخیلو په سیمه کې یو زمیندار په 2 جدید زرعي طریقو باندې کرلې دي. اوله جدید طریقه د دې ورټیکل فارمینګ ده، د کوم لاندې چې د دې پیداواري صلاحیت زیاتېږي، او دویمه طریقه ډراپ اریګیشن د کومې په ذریعه سره چې د اوبو د بچت سره سره د دې نورې هم ډېرې فایدې دي. ونما محمد اسلم دو بوړې تحصیل ضلع خیبر سره تعلق لرم. د فصل او د کروندې یوه جدید طریقه ده چې په دا کې اوبه هم لږې خرچ کېږي او پیداوار هم ښه زبردسته یورېږي. نو موږ په هغې ډریپ اریګیشن باندې دا ته اول ځل دی چې موږ په هغې باندې مټر وکرل او ماشاءالله تر اوسه پورې د مټرو ریزلټ ډېر زبردست روان دی. دوی زیاته کړه چې که په زړه طریقه باندې د کروندې یو طرف لا پیداواري صلاحیت کم و، نو بل طرف په هغې کې د اوبو زیان هم ډېر و. ډریپ اریګیشن کې یو فایده دا ده چې په هغې کې اوبه کمې خرچ کېږي. د لږو اوبو نه ډېر فصل ده په لږو اوبو باندې تیارولی شي. کمو ځایونو کې د اوبو ضرورت دی همغې ځایو له اوبه رسېږي، کمو ځایونو کې د اوبو ضرورت نه د هغې ته نه رسېږي. او دویمه دا چې دا ډریپ اریګیشن د هغې سیسټم داسې دی لکه د باران په ذریعه باندې دا اوبه دغو ته ولېږي، نو ځمکه په هغې باندې سختېږي نه، ځمکه په هغې باندې نرمه پاتې شي. دوی کې فصل وي هغې ته اوبه رسېږي، کمو ځایونو له اوبه نه رسېږي، په هغې کې دا ګنده بوټي اوبه ښه نه کېږي. د ډراپ اریګیشن په دغه جدید طریقه باندې نه یوازې په باړه کې بلکې په جمرود کې هم کرونده روانه ده، او دا طریقه په هغه سیمو کې زیاته کامیابه ده په کومو سیمو کې چې د اوبو تکلیف دی، ځکه چې دا په کومو اوبو باندې هم د پټي اوبه خور کوي او د دې دپاره د شمسي ټویل په مدد سره ډیګې ډکولی شي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.